ګرانو کتونکو تاسو کتئ شئ دې ټیم کې مونږ NCTI ناظم سره موجود یو د PPP ناظم دی. راځئ دوی سره یو څو خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر ټولو نوم به تاسو خپل مکمل تعارف وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم امیر خان دی، د NCTI ګلبار نمبر 4 اجازه آباد چیرمین یم، منتخب ناظم یم. سر ماشاءالله د ستاسو پرې کم عمرې کې ډېرې هلې ځلې روانې دي، د ستاسو ډېر کارکردګي چې کومه ده نو هغه خلکو ته مخامخ ده، د هغې باره کې لږ ووایئ. دا خو بس د عوامو مهرباني ده. څنګه تاسو ته پته ده په پېښور کې ټولو نه ینګ چیرمین زه یم، او څومره چې دا 3 کاله زموږ د الیکشن وشو، موږ ته اوسه پورې 1 روپۍ فنډ نه راغلی. موږ عوامو سره دا وعدې کړې وې چې موږ به دا روډونه جوړو، کوڅې به جوړو، خلکو له به نوکریانې ورکوو. خو د بدقسمتۍ نه تاسو ته پته ده چې میر د بلې پارټۍ رالو، ناظمان د نورو پارټو رالل، حکومت هغه وخت کې د PTI و. نو PTI حکومت چې کوم و هغې ته پته ولګېد چې موږ وبېلله، نو هغې نه بعد زموږ اختیاراتو کې ترامیم وکړو. ترامیم داسې وشو چې د الیکشن نه مخکې 2019 اکټ لاندې موږ الیکشن کړی و. عمران خان دا ویلي دا ځل به فل پاور چیرمینانو سره وي، ځکه چې دا مقامي حکومتونه چې دي دا بنیادی مسلې د عوامو حل کولی شي. ځای په ځای کوڅه به جوړه کړي، عوامو څومره بنیادی مسلې وي هغه به حل کړي. موږ چې د عمران خان هغه خبرې واورېدې نو موږ په دې وخت په دې په حساب سره موږ الیکشن وکړو. چې الیکشن هم وکړو، هغې نه بعد چې کله نور پارټو خلک راغلل، هغې نه بعد بیا تر نن ورځې پورې 1 روپۍ فنډ نشته. خو الحمدلله فخر په خپل ځان دا کوم، عوام ما نه خوشحاله دي. ما په دې علاقه کې اجازه آباد روډ 2 حکومتونه په دې باندې تیر شو، 12 کاله بعد چې ما دا روډ جوړ کړو. داسې د موږ په علاقه کې د ټولو نه غټه مسله د ګیس وه، ګیس مسله مې حل کړله. داسې بیا زموږ په علاقه کې به لوډ شیډنګ هم ډېر زیات و، خو الحمدلله دا ګرمي زموږ په علاقه کې بالکل 22-24 غنټو کې به 2 غنټې لوډ شیډنګ ولو او 22 غنټې به بجلی وه. کله کله به ټرانسفارمر خراب شو، هغې دپاره ولاړه، خو لکه تله به نه. داسې بیا بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دی، هغې کې ما تقریبا مور دین 1000 خاندانونو لا رجسټریشن کړی دی او لګیا دی. کوم هم داسې سټریټ لایټ ما ته میلاو شوي، داسې 30-40-50 لیټونه هغه ما ولګول، عوامو له مې ډیلیور کړل. په روژه کې ما د فری آټا سیسټم راغلی و، چې ما ته مطلب چې د سرکار د سیډ نه د عوامو دپاره څه میلاو شوي دي، ما په ښه په ایماندارۍ سره عوامو ته هغه ډیلیور کړي دي. زه په دې خوشحاله یم. خو یو طرف ته خفه په دې ما تر نن ورځې پورې موږ ته 1 روپۍ فنډ نه راغلی. موږ چې د کور د علاقې نه روزو د عوامو نه پټیږو. پهله به الیکشن وخت کې کمپین په وخت کې به عوام به موږ ته میلاوېدو به ورسره ودرېدو به ورسره، ځکه دا امید مو که دا ووټ راکړي پاس هم کړي نو موږ به عوامو له ښه په غټ زړه کار وکړو. خو چونکې سیسټم نظام بدل شو، زموږ په اختیاراتو کې ترامیم وشو، 1 روپۍ فنډ نه دی راغلی، نو په دې وجه باندې چې دی موږ د عوامو نه اوس پټیږو. ځکه چې کوم ځای ته لاړ شو، عوامو په نظر کې خدای چې تا موږ سره وعدې کړې وې، وعدې دې دا کړې چې دا به کوم هغه به کوم، اوس هغه وعدو باندې نه پوره کېږي. نو په دې وجه باندې چې دی سیسټم نظام خراب دی. حالانکه په ټوله دنیا کې چې وګورې موږ بار ملکونو ته وزټ کوو، هلته چې څومره دا نظام دی، دا میټروپولیټن دا سیسټم چې دی، دا د ترقیاتي کارونه شو، د عوامي دا بنیادي حقوق شو، هغه عوامو ته رسوي. ځکه یو MPA به کوم ځای ته لاړ شي، MPA څخه دومره غټه حلقه وي، لکه تقریبا 20-25 ناظمان NC پکې راځي، نو هغه به کومې کوڅې ته ورسي. نو هغه دا وي چې MPA صاحب ته پکار دی چې بدنیتۍ نه لګوځي، د عوامو حقوق ته راشي، د عوامو چې څه رایټس دي هغه هغې له په ښه طریقه ډیلیور شي. هغه صرف د ناظمانو په ترو باندې کېدل نه شي ورکوي. نه خو دا کوم دا ځای کې چې دا سم عوامو ته مسله سرکار سیډ نه راځي، عوامو له نوکریانې ورکوي، خلک پریشانه دي. نو چې دا شی په ملک کې به خوشحالي راشي، چې ملک خوشحالي او نوجوان یو کس به هم نه بهر دا سوچ نه کوي چې زه خپل ملک پرېږدم بهر لاړ شم. دا زمونږ دا DSPیان صاحبان دي، SHOګان صاحبان دي، SPیان صاحبان دي، د ټولو ته زما یو اپیل دی، هم د دې خلاف تاسو هم یو کلک اکشن والی، او د عوامو ته هم دا یو اپیل کوم، ځکه چې خبره ټول کار ګوره عوام چې پولیس سره ودرېږي دا کرایم خپله ختمیږي. عوام دی یو ځای کې یو کرایم ګوري، که هغه د ایسو په شکل وي، که د غلا په شکل وي، ډایرکټ پولیس ته اطلاع ورکوي.
ډایرکټ پولیس ته اطلاع ورکوي as soon as possible هغه پولیس ته وایي نو هغه سی به آیس فروشیم ختم شي زمونږ د کې به کرایم هم ختم شي زمونږ بدقسمتي دا ده عوام بس داسې کار کوي خپل کور جارو کړي او ګوتې بند کړي او ګن کوڅې ته راولي نو د عوام داسې د خپل ملک خپل کور نه ګړي چې کله د عوام خپل کور وګڼو چې کله یو څوک غلط کوي چې ورته ویل مه کوه نو اوس خو هر یو کور مخې د پولیس والا خو نشي ودرېدی چې اوس هر یو کور مخې ته پولیس ودرېږي د دلته راشي هغه به پولیس خو تاڼه کي یا به یو ګش باندې هغې ته به ته اطلاع ورکوي اطلاع به څوک ورکوي عوام خو دا عوام اکثر ډېرو ځایونو کې د دې په وجه باندې پردې اچوي چې هغوی وایي چې یار موږ ته مسله جوړه نه شي ذاتي دشمني که زما په نظر کې په علاقې په حیثیت چیرمین زما په علاقه کې ماته کم یو سړی غلط ښکاره شي که هغه آیس فروش وي که هغه غل وي که دا وي که زما په ذاتي دشمني جوړېږي هغه دشمني ته هم تیار یم خو زه به د خپل ناسور د خپل علاقې نه ختموم زما واحد په دې تاڼو کې یو داسې ریکارډ دی چې زه 3 میاشتې بعد یا 2 میاشتې بعد SHO DSP او مرزا صاحب سره ملاوېږم هغه ماته وایي دا څنګه ناظمې ته راځې نه زه وایم زه سره پرالم تاسو لا چې تاسو ویلکم یو ار موست ویلکم ان مای ایریا زه ډیره پاره رالم چې تا باندې زه او آیس فروش را بار کم یا چرسی را بار کم ما خپل تاڼو ته ویلي چې کوم ځکه آیس فروشي یا غلط سړی له درځما ولټه مالم دمکی را کوګین تاڼه کې یا چوموزه او خو چې کم یو پولیس والا ما علاقه کې کوم عوام سره ناجیز وو کې هغه سره بالکل زبو ودرېګم زبو SP سیب لم دغه شکایت ورم هر ورم خو لکه حق ته حق ویم نه حق ته نه حق ویم جی بالکل دا موږ سره موجود وو د NC 28 ناظم کیمرامین توفیل احمد سره پیام خیبر رینا ګل پېښور